بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب سيدنا المعروف شكل وسلم. پرون سبق کې منګه د اسم غیر متمکن جو ابلو شروع شوه دی چې اسم غیر متمکن هغه ته وایي چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري. د اسم غیر متمکن څو قسمونه دي؟ اته لس قسمونه دي. کم دي؟ د اسم غیر متمکن قسمونه کم دي؟ ضمیر، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال او اسماء اصوات او مرکبات، ظروف مبنیه، اسماء کنایات او اسماء شرط او اسماء استفهام. بیا موږ ویلو چې مضمرات د ضمیر جمع ده او ضمیر څه ته وایي؟ جواب متکلم، مخاطب او داسې غایب باندې دلالت کوي چې دا غیر ذکر مخکې شوی. بیا موږ ویلو چې د ضمیر اصل کې لول دوه قسمونه دي، یو ضمیر متصل یو ضمیر منفصل. متصل څه ته وایي؟ منفصل څه ته وایي؟ د خپل عامل نه جدا وي. بیا د متصل او منفصل هر یو یا و مرفوع وي یا و منصوب وي یا و مجرور وي. مرفوع څه مطلب ده؟ فاتو مرفوعات کې سره غلوي او منصوب او مجرور. بیا موږ ویلو چې دا مرفوع او منصوب دا متصل هم راځي او منفصل هم راځي او دغه چې دي ضمیر مجرور دا صرف متصل لازم منفصل نه راځي. ضمیر مرفوع متصل ټول پنځه قسمونه شول. نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل څه ته وایي؟ د خپل عامل سره یو ځای او په ترکیب کې فاعل یا نائب فاعل واقع کیږي. او ضمیر مرفوع منفصل د خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې مبتدا یا خبره. او ضمیر منصوب متصل د خپل عامل سره یو ځای وي او په ترکیب کې مفعول به وي. ضمیر منصوب منفصل د خپل عامل سره جدا وي او په ترکیب کې مفعول به مقدم جوړیږي. څه جوړیږي؟ مفعول به مقدم جوړیږي. بیا ضمیر مجرور متصل چې په حالت چې خپل عامل سره وځي یا د مکه حرف جر راغلی یا د سره راغلی مضاف راغلی یا د مکه مضاف راغلی یا د مکه حرف جر راغلی. دویم نمبر وو اسماء اشارات. اسماء اشارات څه ته وایي؟ چې د هغې په طریقه سره چاته اشاره وکړلی شي او اشاره سره متعین کړلی شي او چاته چې اشاره کولی کېږي ته څه وایي؟ او په کوم ځای کې چې لکه مشار الیه پہچان سره چې په دې باندې الف لام راغلی، کوم ځای کې داسې و چې لکه اسم اشاره راغلی وه د هغې وروستو اسم باندې الف لام راغلی دا مشار الیه. نو اسم اشاره مشار الیه دا به د جملې جز جوړېږي. او چې کوم ځای کې داسې و چې اسم اشاره راغلی وه خو وروستو حرف باندې په وروستو اسم باندې الف لام نه راغلی نو بیا به دا اسم اشاره مبتدا وي او وروستو بوله بیا خبره او دغه به جوړېږي. پوهېږئ؟ بیا موږ ویلو چې په دې اسماء اشارات کم دي؟ ذا ذا نرینی تانی تی تا تی تی او اولای اولا دا تی اسماء اشارات دي. بیا موږ ویلو چې دې اسماء اشارات په شروع کې کله سره لګولېږي او په اخره کې کاف د خطاب لګولېږي. دا اسماء اشارات درې قسمونه دي. نمبر 1 د قریب لپاره، د قریب لپاره څه سره دي او د بعید لپاره او د متوسط لپاره لاګه. یدي نه بعد موږ ویلو چې اسماء موصولات دریم نمبر په اسم غیر متمکن په اقسامو کې اسم موصول له اسم موصول څه ته وایي؟ چې د صلې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي. او صله څه ته وایي؟ چې د اسم موصول نه وروسته یو جمله خبري وي او پای کې به ضمیر وي چې راځي به چاته. اسماء موصولات کم دي؟ الذي اللذان اللذين الذين التي اللتان اللتين اللای اللوای. دین علاوه من او ما بمن او بما کې څه فرق دی؟ من د ذویل العقول لپاره راځي او ما او هغه الف لام چې په چا باندې راغلی اسم فاعل باندې یا به اسم مفعول به شروع کې راغلی نو دا الف لام په معنا ده الذي وی لکه جاء الضارب ابوه معنا ده جاء الذي ضرب ابوه. او په اسم مفعول باندې راغلی لکه المضروب غلامه اي الذي ضرب غلامه. او اينا ويتون سوالتون دي سلور
پس حالتونه کې معرب ده پس کوم مبني نه په دریو کې معرب ده په یو کې مبني نه مثالونه وای جاء أي قائم جاء أيهم هو قائم نمبر 3 جاء أيهم قائم او سلورم جاء أي هو قائم جی بیا دینه بعد مونږ ولو اسماء افعال څه ته وایي چې وی اسم لیکن په معنا د فعل باندې وي چې وی اسم لیکن په معنا د فعل باندې وي بیا چې وی اسم په معنا د فعل باندې نه اسم فعل ورته ویل کېږي اسم فعل څو قسمونه دي 3 نمبر 1 چې اسماء افعال په معنا فعل ماضی او اسماء افعال په معنا فعل مضارع او کله فاعل په معنا د هم امر راځي فاعل په معنا د امر راځي بیا دینه بعد مونږ ولو اسماء اصوات څه ته ویل کېږي چې دا ای په دې سره چا د आवाज وکړل شي یا د چا आवाज نقل کړل شي یا د کیفیت په اړه کې دا ویل کېږي دا زور سبق په پنځه مونږ مخ ویلو نن سبق کې مونږ مرکبات وایو نو مرکب خو ان شاء الله چې کله د اسم غیر متمکن ختم شي د مرکبات ذکر دین دا ویل لګرا چې یو مرکب مفید دی او غیر مفید دی او غیر مفید بیا تقیدی غیر تقیدی دل کې د مرکب په اقسامو کې چې کوم غیر منصرف ته هغه د مرکب معنا صرف سره مرکب معنا صرف تاسو ان شاء الله بیا ورستو وای چې مرکب غیر تقیدی ته درې قسمونه دي یو مرکب بنایی دی یو مرکب معنا صرف ته او یو ته نه ده مرکب صوتی سره مرکب صوتی مرکب بنایی دی ته وای چې د دوه اسمونو نه یو اسم جوړ شوی وي په مېس کې پکې حرف عطف پټ وي په مېس کې پکې حرف عطف پټ وي لکه ایت احد او عشر احد ده او وعشر ده د دې دوونه تا یو رکو ته احد عشر او د دې دا مرکب بنایی د 11 نه والا د 19 پوری دي احد عشر 12 13 14 15 16 17 18 او 19 د 11 نه والا د 19 پوری دي تاسو لګیږي مرکب بنایی څه ته وایي چې د دوه اسمونو په کې یو اسم جوړ شوی او په مېز کې په کې حرف عطف پټ وي په دې کې د دې د دوه جزونه چې اندام مبني وي دوه جزونه مبني په فتح سره سیوا د 12 نه چې د 12 په د اولنې جز چې اندام معرب دی ځکه په دې په 12 په اخره کې اثنان دی کنه او اثنان د اسم متمکن په اقسامو کې دی کنه الکه اثنان د اسم متمکن په اقسامو کې دی کنه نو دې د اولنې جز معرب دی او نو ټول جزونه د 11 12 د 12 نه 13 14 5 د ټول د ځوانو جزونه مبني دي په فتحي باندې صحیح ده ځین نمبر ده مرکب منصرف دي ته وای چې بری کې د دوه اسمونه یو جوړ شوی په مېز کې بغیر حرف عطف پټ نه وي او د دویم جزء اسم صوت نه وي اسم صوت خو مخکې وشو کنه لکه د دې لپاره مثال ده لگا ته بعل بکا اصل کې وو بعلن یو بوتنم دی او بکون د بادشاہ نوم دی نو بعلن بکون دونمونه دی په مېز کې په حرف عطف نشته ده ا دې دوه نه جوړ شوی بعل بکا نو دا د مرکب منصرف سره مرکب منصرف یا حذر موت حذر دا یو سړیو بادشاہ یو ځګی دره ال د ورته مرګ راغی هغه ورته مرګ راغی نو هغه خلکو حذر موت وې دې بچا ته لکه مرګ را حاضر شو مرګ ورته راغی نو دا ټول دینه حضرت موت نوم شو لکه پوه شو مې ها نو دا مرکب منصرف اولنې جو سره کبدی په اخر کې بیا یا راغلی یا بنی راغلی که په اخر کې یا راغلی ولکه معدی کرب نو معدی او کرب دا جدا دوه اسمونه دوه نه ورو شوی لکه په دوی په اخر کې یا چې کنه دا راغلی و کیا پکې راغلی و جو بیا مبني په سکون باندې او کیا پکې نو راغلی نو اولنې جز به مبني په فتح باندې او دویم با غیر منصرف وي دویم به سوي غیر منصرف ونه پیژنم کنه را او دا غیر منصرف حکم سره دا غیر منصرف حکم کسره او تنوین په راځي نو د مرکب منصرف اولنې جز کدا په اخر کې یا راغلی و جو بیا مبني په سکون باندې لکه معدی کرم اگر په اخر کې یا نه راغلی نو بیا مبني په فتحه باندې او دویم جز به د معرب خو غیر منصرف به سوي معرب خو سوي او مرکب صوتی هغه مرکب غیر مفید ته ویلېږي چې په دې کې دویم جز څنګه دا په اسم صوت وي
دویم جز پکې اسم صوت وي لکه سیب وې سیب یو سیب دی یو وې نو د دې راه وې وغیرہ پوه شو باندې ها نو مرکبات شپږم نمبر د اسم غیر متمکن په اقسامو کې مرکبات دي صحیح مرکبات څه ته ویل کېږي یعنی لګي د مرکب غیر مفید درې قسمونه دي نه مراد دي د مرکبات نه مراد سره د مرکب غیر مفید درې قسمونه د مرکب غیر مفید درې قسمونه کم دي مرکب منصرف مرکب بنایی مرکب صوتی مرکب بنایی څه ته وایي د دوه نه جوړ شوی به مېل کې به حرف عطف پټ وي او دویم نمبر مرکب بنایی څه ته وایي دا منصرف څه ته وایي چې دوه نه جوړ شوی به مېل کې به حرف عطف پټ نه او دویم جز اسم صوت نه او مرکب صوتی ها نو د مرکب بنایی چې د دې باندې جزونه مبني دي په فتحې باندې سیوا د 12 نه او د مرکب منصرف اولنې جز مبني به په فتحې باندې یا په کنه او کیا او بیا په مبني په سکون باندې او دویم جز به معرب غیر منصرف وي او د مرکب صوتی اولنې جز چې کنه دا با مبني په فتحه باندې او دویم چې دا با مبني په کسره باندې لکه سیب وې راه وې لکه بری پوښوي اوم نمبر د اسم غیر متمکن په اقسام کې اسماء کنایات کنایه ولې کې پټتا نو اسماء کنایات نه مراد دي چې په مبهم خبره باندې یا په مبهم عادت باندې دلالت کوي اسماء کنایات څه ته وایي مبهم معنا پټا مبهم معنا پټا دا چې په مبهم خبره باندې یا په مبهم عادت باندې دلالت کوي څه ته وایي اسماء کنایات نو کله مبهم خبره باندې دلالت کوو نو دې ته ویل کېږي کنایه از حدیث څورته ویل کېږي کنایه حدیث ویل کېږي خبر وتا اګه په مبهم عادت باندې دلالت کوو نو بیا ورته ویل کېږي کنایه از عدد څورته ویل کېږي کنایه از حدیث ویل په پښتو کې زموږ مګانا ویل کوي لکه لکه ستا یونم والی چې لکه دا عمر ستا خواته راغلو جو اچھا ته ورانه کړو دا ورته استا خواته راغلو دا ورته سو وی روایت خو هغه د دې خبره وکړه چې بڑے دې پاسوله اوس د دې خبره صحیح دا چې نه کنایه از حدیث ده پوښوي او بیا په کنایه زاده ته پر پښتو کې مونږ وایو ولکه وی د پلانکی سره څونه کسانی د پلانکی سره خو دومره کسان دي دا دومره سومري دغه دومره تجربه نه دا کنایه از عادت ویل کیږي عربی کې د دې کنایه د پاره د اسماء کنایت 15 الفاظ استعماليږي یو د کم او کذا او کاین او کنایه د حدیث د پاره دوه ټکی دي کایتا او زیدا پوښوي ټوټل څوټکی دي 15 کم دي کم کذا کایتا زیدا او کاین بیا بدی کې دا کم چې نه کنه دا د عدل مبهم د پر استعماليږي کم له سره پر استعماليږي دا عدل مبهم د پر او د کم دوه قسمونه دي یو ته لګي کم استفهامیه ایت لګي کم خبریه کم استفهامیه او کم خبریه کم استفهامیه دي ته وای چې دې په ذریعہ سره د عادت په باره کې تاسو کړل شي او کم خبریه چې دې په ذریعہ سره د خبرې په باره کې خبر ورکړل شي د عادت په باره کې خبر ورکړل شي د عادت مبارک ته پوښتنه شو راځي ولیک کم استفهامیه او دا خبر په باره کې خبر ورکړل شي نو بیا ته پوښتنه یو خبر ورکړی دا یې څه ویلېږي کم خبریه موږ ته بسم کوته لګي چې دا کم استفهامیه ده دا کم خبریه ده د کم استفهامیه نه ورستو اسم جرنده منصوب وي لکه ته کم درهمن عندك سمانه ده ستا سره څومره درهمونه دي کم رجلن عندك او کم کتابن عندك او کم خبریه چې نه دا د سره پر جری په ذریعہ یو مبهم عادت په باره کې خبر ورکول کېږي دا کم مالین انفقتو سمره ډیر مال ما خرج کو سمره مال مطلب لکه دا خبر ورکړي سمره مال ما خرج کو بیا دا کم خبریه چې نه کنه د دین وروستو اسم دا کله مجرور وي کله په من سره کله په غیر من نه اگر ته قران مجید کې کم من ملکین فی السماوات سمرا فرشتي دی پاسمانونو کې پوښوي کم بسو قسم له
په زور وای په دوا کم دی کم خبریه او کم استفهامیه ده کم استفهامیه په ذریعہ سره د تعداد په باره کې تپوس کولېږي ا د کم خبریه به د اوسې د کثرت ویل لپاره استعمالېږي مطلب لګ ډیر دی لګته کم مال فقط سمره ډیر مال ما خرج کو ها کم رجال لقیتم سمره ډیر سره زمیلاو شوم بیا په کم استفهامیه کې او په کم خبریه کې څه فرق دی د کم استفهامیه نو ورستو به اسم مفرد به وي او منصوب به مفرد به څه وي او د کم خبریه نو ورستو به تمیز سره نه دا بیا مفرد مجرور یا بجو مجرور وي دا کم چې کنه کم ممیز ده سره ممیز او دا ورستو چې دا به سي تمیز وي دا تاسو په شعر کې ویلو کنه نو هو دا ناسبی اسم منکر نوع هشتم 4 اسم بیا اول لفظی 10 باشد مرکب ثالثی انشاء کا عین رابع دا دغه چری کنه نو دا کم او کذا کعین دا په دغه کې یند لري نو رسو چې اسم راځي نو دا به تمیز وي دا کم دا ممیز وي پوه شئ نو دا کم استفهامیه ممیز د دې نو رسو تمیز به مفرد مجرور وي او دا کم خبرې نو رسو به تمیز مفرد مجرور وي یا به جمع مجرور وي پوه شئ یا مفرد مجرور لکه ما کم مال انفقته یا به جمع مجرور لکه کم من ملک فی السماوات بیا د کم خبري د کم اعراب چې د درې قسمه دا کم بکله محلن مرفوع وي کله به محلن منصوب او کله به محلن مجرور وي محلن ولې مبني دی کنه کم دا مبنیات نه دا اسم غیر متمکن دی کنه اسم غیر متمکن نه دا مبني وي دا په مبني باندې چې کم اعراب راځي دا سوي اعراب محلي وي لکه دا کم رجلا اخوکا د دې په څه ترکیب کومه کم رجلا اخوکا دا اوس دلته وګوره کم رجلا کم بسې کم استفهامیه ممیز او رجلا ولا تمیز ممیز سره خپل تمیز ده مبتدا او اخوکا ولا خبر مبتدا خبر جمله اسمه کله بدا محل منصوبي کور سو دي اسم راتلو دا فعل راتلو بیا محل منصوبي لکه دا کم رجلا نصرتو ترکیب نشم کوله کم رجلا نصرتا تاسو نه سړو مدد وکړو کم ممیزو استفهامیه او رجلا تمیز ممیز سره خپل تمیز نه کنه مبتدا نو ورستو دا پالت اوس پالت نسبی کړي ورستو تی کا فعل راغې ورستو کته فعل راغې نو بیا به دا ممیز سره خپل تمیز نه مفعول به به جوړیږي او که ورستو تی اسم راغې نو بیا به دا مبتدا خبري نو دلته دی ورستو ګوره منګه فعل تر راغله نو ممیز سره خپل تمیز نه مفعول به مقدم څه شو او نصر ته ورسي فعل فاعل او فعل سره خپل فاعل مفعول به کله به ترين دا با کم محلن مجرور وي لکه ته بكم رجلا مررتا پسومره سره باندې تیر شوی نو ځل کې دا کم چره نو دا محلن مجرور دی محلن مجرور ولې دی ځکه چې په دې باندې مخکې د دې نه مخکې بار راغله بار فجر راغله او حرف فجر کو په ظاهر شوی نه ځکه چې مبني کلمه ده نو دا محلن مجرور دی نو دا کم بیا محلن مرفوع وي محلن مرفوع بکله وی چې کله ته ورستو اسم راشي او محلن منصوب به کله محلن منصوب بکله وی چې رسو د فعل راشي او کله به محلن مجرور بکله چې کله ته مخکې حرف جر راشي مخکې ته سره راشي لکه تاسو په دې خبره باندې پوه شولې دویم نمبر ده کذا نو کذا دا هم د مبهم عادت لپاره استعمالي کو خدا استفهامیه نه راځي خبري راځي لکه ده عندي کذا درهمن زما سره دومره درهمونه دي او کله د مبهم خبري د پاره هم راځي دا کذا نه د مبهم عادت د پاره هم راځي لکه ده عندي کذا درهمن او د مبهم خبري د پاره هم راځي مبهم ازادي د پاره لکه ده قلت لزيد كذا وكذا ما زيد تدسي سوي پوښوي او کله د مبهم کار د پاره استعمال کیږي لکه فعلت كذا ما دسي کار وکړو لکه پوښوي کایته او زیتا دا دوانه چې دا خبرې د پاره چې کنه از حدیث یې د مبهم خبرې د پاره چې د مبهم عادت د پاره نه راځي لکه ته قلت لزيد کایته وزیتا ما زید تدسي وي پوښوي قلت لزيد کایته وزیتا او دا کای انجنیر دا کومه خبريه پشنده کومه خبريه څنګه چې کوم خبريه راځي دا شاندار راځي لکه قران مجید کې وکای من آیه فی السماوات والارض کوم خبريه لکه پوه شو به معنی
نو په کنایاتو کې موږ وایو چې اسماء کنایات څه ته وایي چې په مبهم خبره باندې یا په مبهم عادت باندې دلالت کوي چې په مبهم خبره باندې دلالت کوي نو څور دوی کنایه از حدیث څور دوی چې په مبهم عادت باندې دلالت کوي به ورته څه وایي د اسماء کنایت سوري پینځو کم دي کم کذا کاین کیتا او زیدا پدې کې دا کیتا او زیدا د سره پر راځي دا حدیث مبهم د پر د سره پر راځي یعنی د مبهم خبره د پر راځي او دا کذا چې نه کنه دا عدد مبهم د پر راځي او د خبره مبهم د پر راځي دا عدد مبهم د پر راځي او د خبره مبهم د پر او دا کاین د کم پېژند او کم چې نن دا د وقت سره راځي یو کم استفهامیه او بلو کم خبریه کم استفهامیه څه ته وایي کم استفهامیه څه ته وایي چې دای په ذریعہ سره د عادت په مبهم په باره کې تاسو کولای شئ کنه چې دای په ذریعہ سره د مبهم عادت په باره کې او کم خبریه د مبهم عادت په باره کې خبر ورکړل شي کبي استفهامیه موږ څنګه پیژنو ورستو به اسم منصوبي متمیز به منصوبي او د کبي خبرینه ورستو به تمیز یا مفرد مجرور یا به جمع مجروري اکل او پمین سره کله په غیر د مين دي دغه بعد د ظروف مبنیه یعنی هغه ظروف چې کنه دا ظرف جمع ده او ظرف سره د لوخي ته وي او ظروف نه مطلب چې هغه باغی کې باغ وخت کې یا په هغه ځای کې هغه فعل جندسي واقع شوی په هغه ځای کې یا په وخت کې فعل واقع شوی که په وخت باندې دلالت کوو نو بیا ورته څه لګيږي په وخت باندې ظرف زمان او چې په ځای باندې دلالت کوو ظرف مکان نو یا ظروف په دوه قسم دي یو ظروف مکانیه او یو ظروف زمانیه اوس دا ظروف دي کنه دا کم دي نو دا تسویل دي قبل بعد حيث اذ اذا اين او ان متى ايانا كيف منذ مذ لدى قط عوض قبل امس او الان او لما دا تقریبا 18 ټکی دي کتاب کې لیکل دي په دې کې بیا قبل او بعد ظرف زمان د پاره هم راځي او ظرف مکان د پاره هم راځي د قبل او بعد او قدام او تحت او فوق د دې جن نه دا درې حالتونه راځي د قبل او بعد سوالتونه راځي درې حالتونه راځي د قبل او بعد چې د قبل او بعد یا با مضاف الیه بل دې مذکور وي یا بل دې مضاف الیه سوي مذکور وي قبل او بعد د دې سوالتونه راځي درې نمبر 1 سره چې مضاف الیه سوي مذکور وي نمبر 2 مضاف الیه چې ده کنه دا محذوف وي محذوف نسیا منسیه او نمبر 3 چې مضاف الیه چې دا محذوف وي خو منوي وي مضاف الیه محذوف غسوي منوي مذکور معنی دا چې مضاف الیه چې دا ذکر شوی مضاف الیه سوي ذکر شوی لکه په کلام کې موجودي لکه د من قبل كل شيء نو ګور دل کې دا قبل او بعد او قدام او فوق دا عام طور باندې مضاف واقع کیږي نو دل کې دا من حرف جر قبل مضاف او كل شيء مضاف الیه دا مضاف الیه ذکر ده دیم نمبر چې مضاف الیه محذوف او نسیا منسیه نسیا منسیه دا ده چې نه په ذهن کې موجود وي او نه په نیت کې موجود نه په نیت کې موجود وي نه په لفظونو کې موجود وي او مضاف الیه محذوف منوی ستوي چې په لفظونو کې نه موجودو خو په نیت کې موجود وي پوه شئ لکه دې مثال من بعدو بس من بعدو دې کې څه نشته نو د دې نه مضاف الیه نشته نه محذوف شته نه منسیه شته او مضاف الیه محذوف منوی دې لپاره مثال قران مجید آیت ده لله الامر من قبل ومن بعد نو دا اصل کې ده لله الامر من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء نو دا كل شيء چې دا حذف کړل شوی دی په لفظونو کې خونسته ده خو په نیت کې دا موجود ده یا لکه خلک خطبه شروع کوي او چې نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد نو اما بعد اصل کې اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاه یعنی د حمد او د صلات نه ضرورت شروع کومه نه دل کې د بعد دا مضاف الیه محذوف منوی ده نو چې کله د قبل او بعد دا مضاف الیه مذکور وي یا مضاف الیه محذوف په نس منسیه سره نو بیا هغه معرب وي سبب او چې کله دا مضاف الیه د قبل او بعد او د قدام او تحت او فوق د دې ټول مضاف الیه دا محذوف او منوی وي مضاف الیه سوي
معذوف یعنی او منوي څه مطلب دی یعنی چې په لفظونو کې خونه وی ذکر خو بنیت کې موجود وي نو بیا به دا مضاف الیه چې دا بیا مبني وي په ضمه سره سبب وي مبني وي په ضمه سره دین علاوه نو صورت لري بیا حيث ده حيث دا ظرف مکان استعمالي ظرف مکان یعنی د زیر په استعمالي او اکثر جملې طرف ته دا مضاف وي اگر جلست حيث جلس زید ځکه نه سم په کوم ځای کې چې زید ناشته نو حيث دا ظرفي زمان اذا فقط قسم دي یو د اذا فجائيه اي د اذا ظرفيه اذا فجائيه فجاءت به لګي اچانک تا نو اذا فجائيه ته چې هغه په اچانک معنی باندې حمله کوي لکه ته خرج تو فاذا السبع واقف ضرورت مجسم دستی اچانک په ما باندې زه اسد چې نه دا سبع درینده چې نه په دروازه باندې ولاړو ایو اذا ظرفیه ده اذا ظرفیه یعنی چې ظرف زمان لپاره استعمالي او قرآن مجید کې چې اذا جاء نصر الله والفتح کله چې راشي پوښوي او دا اکثر د شرط معنی عمر کې په جمله فعلیه باندې اخليږي اوس په دې کې دا کم چې دي کنه اذا متى ايانا دا باسمه شرطیو کو بعض عمر راځي او بعض باسمه استفهام کوم راځي دا ټول یو شان دي اذ چې انداز ظرف زمان د لپاره په ماضی باندې استعمالي کې په جمله اسمیه او فعلیه دوه باندې اخليږي چې تو کا اذ طلعت الشمس او جئت کا اذ الشمس طالعت بیا اینا دا د ظرف مکان لپاره جو کله د شرط معنی ور کوي او کله د مکان لپاره چې شرط معنی ور کوي رسو باسمه شرطیو کې به هم راځي او ان دا عام طور باندې ظرف مکان استعماليږي کله کله ظرف زمان استعماليږي متا دا هم ظرف زمان دی کله شرط پر استعماليږي ایان از ظرف زمان دی او مستقبل معنا کله کله شرط پر استعماليږي کیف دا حالت او کیفیت پر مخ کې تر او استفهام د پاره مرضی موز او منذ دوه ظرف زمان دي اذات باندې ته جمعي مدت ته بیان د پاره مرضی او ابتدائي مدت ته پاره مرضی لکه د شرم زامل کې د سوري دي چې ما رايته موز یوم الجمعه ته د جمعې د ورځې نه لیدل او ما رايته موز یومانه د دوه ورځې پوره شو چې ما غنه لیدل لا دا ولدون دا ظرف ته د مکان زمان باندې پر استعمالي او دا عین د په معنا باندې قط ظرف زمان د ماضي منفي استغراق د پر راځي او دا خبره ظاهره چې دا کم په پوره زمانه کې نه دی شي لکه ما رايته قط ما رسل ناړو غل دل نه لري او عوض دا هم دا استغراق نه فی راځي په زمانه مستقبل کې لکه ته لا اراه عوض زواغه رسل ناړو یې نمنو ام سیداره پوره معنی لپاره چې پورن ظرف مکان زمان لپاره کته رايت زید نو سم بورن می زید لیدل او الان دا اوس موجوده لپاره چې علما دا هم د ماضی لپاره شرط معنی ور کوي لکه پوښوي نو دا ظرف زمان دي دا یادول غواړي او بلې کې دا چې در سره پراځي پرې بیا چې کم اسماء استفهام دي نه دا کې اسماء استفهام نه هم نمبر دی چې دا مخاطب دی او خبره متعلق باغې نه تپوس کولې کیږي نه په کس د په سړی نه دای په باره کې تپوس کوي ا د دې لپاره دا لس الفاظ دي من ما ماذا کم ايون اين ان متى ايان او كيف نو بری کو هم دا ټول مخ شوی دی لګه من چې نه دا پکې نه شوی من د عقل نه تپوس په باره کې راځي او ما دا غیر عاقل نه دا من ابو کا استابلر څوک دا من استفهامیه لري او یا ته چې ما هاذا د څه شری دا غیر ذل قول لپاره راځي ما دا دم د غیر عاقل استعمال لپاره لګته ما دا فی یدیکا سبلا سو کسری او کم د عدد متعلق سوال راځي کم خطر او ایون د یوسیز د متعین کول لپاره راځي لګته ایو کتابن امامک کم سستا مخ ته پروت کم کتاب ستا مخ ته پروت او د دې علاوه د نور چې کم دي دا ما دا وجو شو کم ایون دا شو او د دې علاوه اين ان متى ايان كيف د دې ذکر خو مخ کې په دې راک شوې د اسماء ظروف کې او پدې کې بعض جنن دا پکې د اسماء شرط لپاره هم راځي نه خو د اسماء شرط لپاره تاسو هغه شعر ویلو کوم شعر دی من وما مهما نو دا اسماء شرطیه دي اسماء شرطیه دي ته وایي چې اپ دغه فعلونو باندې داخليږي اولنې فعل د دویم لپاره سبب وي اولنې فعل د دویم لپاره سبب وي او اولنې ته شرط او دویم ته جزاء وي اولنې ته شرط دویم ته جزاء وي لکه ته مې یجتهد ينجح څوک چې کوشش کوي د بس کېږي کامیابی کې نو دا من شرطیه ده یجتهد دا اولنې جمله دا سبب ده او دویم چې نه دا مسبب ده اولنې ته شرط دویم ته جزاء وي نو دې ذکر خو مخکې شه ده
بری کې دا اذا او کیف ما دا غیر جازم دي نور ټول جازم دي دا په اسماء غیر عاملو کې ال بیا راش من بیا بغیر عقل لپاره استعمالي کی ما غیر عقل لپاره محمد ما په شان غیر عقل لپاره استعمالي کی ايون د عقل او غیر عقل باندې لپاره استعمالي کی حيث ما د مکان لپاره او کیف ما د حالت لپاره او اين ما د هند مکان لپاره استعمالي کی په بری کې دا من ما ايون اين ان مت ايانا دا وجه د استفهام لپاره راځي د شرط لپاره راځي که په یو جمله باندې رالو د استفهام لپاره وي او که په دوه باندې داخل شونه بیا به د شرط لپاره لکه بری پوښوي بس ده وذا دغه راوړی تدریب راوړی په دې کې د اسم غیر متمکن اجرا تاسو وکړئ دا 26 پیج دی ولقد علمتم الذين اعتدوا او پرې دا کې 25 نمبر پیج کې هم دي په دای کې هم دي په 24 هم دي 24 25 26 درېونه راوړی لکه ته وکړئ لګو دا قلت لهم كيت وزيت 24 پیج باندې قلت لهم زيت وزيت نو په دې کې اسم غیر متمکن کم قسم راغلی دی اسم کنایا کم یو ده پکې زيت او زيت دا سره اسم کنایا ده کنایا از کنایا از حدیث ده او کنایا از عدد ده کنایا از حدیث دا خبره مبهم ده پر راځي او بل بګی څه شی د اسم غیر متمکن قسمونو کې فقلت لهم كيت وكيت زيت کې ضمیر ده پکې کم ضمیر ده پکې ضمیر مرفوع متصل پکې کم یو ده تو او بلو لهم دا کم ضمیر ده ضمیر مجرور متصل کم طالبان رسبا څومره طالبان پیل شوی دي نو بدی کې کم استفهامیه لري پکې حذر قضا قضا طالبان دومره طالبان حاضر شو نو بدی کې دا قضا شی لري اسم کنایا سلمت على قضا معلما بدی کې سلمت کسی شی لري تو ضمیر او قضا اسم کنایا انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين بدی کې وای ته دې سر نو شروع کړي انی په انی کې څه شری یاد او په اريد کې انا او انکی حقا کبه کې کوم ضمیر دی ضمیر منصوب متصل او هاتین اسم اشاره ذالک الكتاب لا ريب فيه ذالک اوس دی بل پیج تر وړه دا بل مندرجه الجمله میں ظروف مبنیه اسماء استفهام اسماء شرط کی پہچان کرے کیف ما تجلس اجلس نو چې دوه جملې راځي ګور اسانه خبر ده چې دوه جملې راځي چې دا به شرطي او که یو جمله راځي چې جواب استفهامي کیف ما تجلس اجلس شرطیه دا کیف ما به سره شرط ده اسماء شرط ده لم افعل ذلك قط دا قط به څه شری ظروف مبنیه کړي ما نمت منذ طلع الفجر مبنيه من اين لك هذا اين استفهام ما وصل اخوك الى الان بدات من حيث انتهى زيد حيث ولدينا كتاب ينطق بالحق لذا ظروف مبنيه حضرنا مسافر علي منذ پیج وړوي لاندې وګوره لاندې کم میلن سر تر ټول اخري لاین کې اسماء اسم صفه واذكر ربك اذا نسيت ماذا فعلت لاندې پیج دې 25 کې لاندې نه کړخري ايو کتاب قرات من فاطمه واړو پانا ولقد علمتم الذين اعتدوا نو بریږي علمتم کې څه شی ضمیر مرفوع متصل الذين اسم اشاره او اعتدوا کې واو لعلهم کې هم الیه کې يرجعون کې واو وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وجعلنا کې هم کب ضمیر ده منصوب متصل ائمه يهدون کې بامرنا کې نا انني انا الله
یا او انا انم ده کنه اغرقناهم اجمعين نا او هم او انکم انتم الظالمون کوم دے بگے انتم دے بگے او ایاک نعبد و ایاک نستعين کې ایاک څه شی ده ضمیر منصوب منفصل لاندې نه کرخه فالقاها فاذا هي حيه تسعى ها بگی شی ده ضمیر منصوب متصل اذا ظرف نه اذا فالقاها فاذا مفاجئيه ذا او زر لاغه جو بس ناصافي هغه اجلاه شو چې منډه وهله حضرت الان تو او الان ظرف ته لکه پوه شئ دی باندې دا به دغه ځل ټول وګي ها دا سبق بیات کې دا ټول اسم غیر متمکن به صبح هم چوټي دا بل زوم چوټي دا کنه نو دا اسم غیر متمکن دا ټول سبق چې دا ټول څه خو دا ټول سبق یاد کړئ مړه څومره سورج چې وره شو دا غیر منه هفته وشو لکنه هفته وشو کړه هفته نه ډیر شو دا تاسو یاد کړئ دا ټول صحیح ده السلام علیکم